دا مو لږ مخکې لوړ وي، څه بس خیر 12 سلاکو دا 13 دا اوس مخته شاعر د وقال بعض بني تیم الله ابن ثعلبه. تیم الله کې یو کاس د هغه د شعرونه ابن ثعلبه خندون د سیده ټیک شوه. د تیم الله څه ده؟ دا یو شاعر ده که نه، بني تیم الله دی ورورو دی چو سره لنجه وه، یو بل منذر قبیلې سره لنجه وه، سیده منذر. بیا د منذر ورور متمطقر نومېدو، ښه که نه متمطقرن دلته رسي لفظه سیه لنجه یې ورسره په څه شي باندې که نه، یا په یو هغه باندې بل شي باندې بس دوه هسې ډېرې لنجې وي دا شیانو، صحیح ده. او اصل کې د دې نامه ده که نه القمه بن شیبان په خپله باندې دا شاعر نومېږي، صحیح ده ټیک شوه که نه. ندي دا شعرونه هغه ټیم کې ویلي وو چې کله د اواره زوی څه ده دې باندې دو لنجه وه، نو بیا دې بیا ګزار کړی و متمطر باندې دې داخل لکه دا منذر ده، هغه بیا ته خرګته ویشته و، هغه په باره کې دا اشعار اوس یې غشي سره اوس ولقد شهدت الخيل يوم طرادها فطعنت تحت كنانة المتمطقر ونطاعن الأبتال عن أبنائنا وعلى بصائرنا وإن لم نبصر ولقد رأيت الخيل شلن عليكم شول المخاض أبت على المتغبر. ولقد شهدت الخيل چې ما وکتلو فرسان، سید فرسان یعنی جنګیالان، یوم طرادها په جنګ ورځې کې، څه کم ورځې کې د وسیانه خوا دې څه پکې منډې وهي. فطعنت تحت کنانة المتمطر، نو ما د متمطر د تخرګ لاندې نزې ګزارو کو میشتو، صحیح ده. اصل کې د مخکې نزې به داسې تړلې لکه د حج کې د کله کله چادر غوندې څه تړلی شي احرام دپاره چې د یوه ولي باندې پاسه تیر کې بل لاندې بوزي تخرګ لاندې دا شی تړلی شي، خاص یې نه باندې وي تړلی ځکه لګېدل و دې ځای کینانه خو نزې وله ترکش تیل شي که نه نه تیر غشو وله. ونطعن الابتاله مونږ مقابلې کوو نزې سره وهو بهادر بهادر خلک، بطلون سی بطل الاسلام لکه خلکې عن ابناء د خپلو بچیو حفاظت دپاره مونږ وهو. وعلى بصائرنا سره د دې نه چې دغه ګزاري مونږ کوو که نه د نیزو وله دا په ښه هوښیارتوب سره کوو، ښه په هوش و حواس سره کوو، خو وإن لم نبصر اگر چې انجام ته نه ګورو، لکه کار کوو په ښه بصیرت سره، داسې نه چې سړی کله کله دماغ کار پرېږدي بیا ډېر تکړه شي جګړې کې که نه، هغه دې د وجې نه تکړه و چې دماغو یې کار نه کولو، دی چې دماغو یې کار کول هغه به وجود ګزار کېده بیا هوښیار یې ده بیا نه لګېږي، لکه بې دماغي کې شي بیا خو ګزاري ته د پام نه وي چا په سر شي به نشتي، خو چې په دماغ حالت کې بیا ته پام وي که نه چېرې څوک دې ځینه ګزار کړي ځانه بچ کول شي بل ښه خوږول شي. چې علا بصوائر نه مونږ هر څه کوو په ډېر عقل سره کوو، جنګ حالت کې غصه نه راځي، ښه په ټنډ دل سره جنګېږو، دومره هوښیاران یو مونږ. خو دا خبره پکې یاده لره هوښیاران یو خو د انجام نه نه یېرېږو، ښه وإن لم نبصر خو انجام ته نه ګورو چې څه به کېږي، صحیح ده ښه پوخ ګزار کوو. ولقد رأيت الخيل بیا مې کتلې د خپل شهسواران ښه شلن علیکم تاسو باندې حملې وکړي سره د دې چې په منډې وهلې کې لکۍ اوچتې وي د وسیانو، شاله یې شولې لکۍ اوچتولې تیل شي که نه، څه کله وس تیزې تیزۍ کې شي که نه بیا لکۍ اوچتوي، د خر منډه وهي بیا لکۍ اوچتوي، ډېره تیزه تیز سرپټ کر دوړ نه دي تیلی شي، ښه که نه مستۍ سره ځي داسې لکۍ در باندې اوچتې کړي لکه شول المخاض چې کله یوه اوښه څه شي بچی شوي یا حامله یي که نه هغه کله کله لکۍ بیا اوچتوي، حامله یي بچی شوي که نه هغه ټینګې بیا دنه لکۍ اوچتوي شودې نه در کوي، لګته بار بار ټوک داسې لګته وایي چې مانه نورې شودې مه وباسه. ابد چې انکار کوي علی المتغبري شودې لیشونکي ته، متغبر هغې سړي ته یي که نه چې لکه یو وارې شودې ولې شي که نه دوباره بیا ونه شودې لیشي که لا غونې پکې راپاتې شي، کله کله غلا کوي د ځنور ښه که نه شودې ونه لیشي لکه غلا کي شوده بیا لا غونې ورځ تېر شي څنګه ورته څخی ورنږدې کړي که نه بچی بیا ونه راللی کړي بیا شودې را پرې ایښي. وقال قطري بن الفجاء، قطري بن الفجاء څه یی اچانک چېرته ورک و بیا راغلی و که نه ځکه ورته فجاء نه خلک یی والله اعلم. قطري هسې قطري لکې دڅې لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي
حتى خضبت بما تحدر من دمي أكناف سرجي أو عنان لجامي ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب جزع البصيرة قارح الإقدام لا يركن أحد إلى الإخجام چوک دی ورسته نشي د بچ کېدلو ځای ته یعنې څوک دی مایل نشي راکنه خیر کنون تیر شي ولا ترکن إلى الذين ظلموا فتمسكم النار یعنې لا يرکن أحد چوک دی مایل نشي ښه إلى الإحجام د بچ کېدلو ځای ته احجام غلی کولی ته شي منه پیچې کو کوی نه هټې څوک د ورسته والي ته مایل نشي چې ورسته کېدو به نشي یو ملوغه د شور او د جنګ په ورځې بنې متخوفا للخمام چې د مرګ نه ویریږي دي په وجه باندې دې ورسته نشي صحیح ده فلقد اوراني مخ ځان وکتلو په دغې جنګ ورځې کې لرې ماخي دریعتن د نیزو هدف ګرځېدلی ومه نشینه هر طرف نه به نیزې ګزار را بنې کېدو او هر سړي اراده وه چې ما ووهي من عن یمین دریعتن هدف نشاني تیل شي هر سړي ما بنې نظیر چې دا پکې ونه وهو خرابوي مې من عن یمیني مرتن کله به ښي طرف نه شر بنې ګزار کوه ما مې کله مخه نه حتی خضبت بما تحدر من دمي خو څه نشانه ګرځي دومره نه دومره خو لږ ځای کې خو به لږ یا که نه دومره نیزې ته متوجه شي نو وینې شولمه چې کومې وینې ما نه وبایدلې که نه هغه سره زما زینم رنګین شولو او سره د لګام سي دا ورسره رنګین شولو د واس ولا لګام څه نیسي نه حتی خضبت ورسره نکریزې مې کړې سور مې کړې بما تحدر من دمي کومه وینه چې وبېده زما نه اکناف سرجي د ځینو له طرفونه ورسره رنګین شو سره شو او عنان لجامي او د چې شي لګام ولا کوم طرفونه د سر وغیره دا ورسره رنګین شو لاس خو وینې که نه لاس به سړی کېږدي هغه سره پړه خچینېږي ثم انصرفت وقد اصبت خو بیا چې لاړم داسې حالت کې لاړم چې دو پکې ښه مو ډبولي وو اصبت منه ښه ورسېدلو منه ډېر مې کتل کړي وو ځان نه ولم اصوب زه ډېر نه وم پکې خراب شوی ښه لږ زږ لګېدلی ومه خو ما دا جنګ څنګه ترسره کې سره وکړو جزع البصیرتې لکه د وس ولا تازه بچی سي په ده شی ته بصیرت سره مې وکړو هغه نظیر ډېر تیز وي نه اوس سی ځوان نو ما پکې بیخي د تیز نظر د شهین په ثاني وجنګېدلم د بازي او د صقر په شان دي صحیح ده خو سره د دې نه چې نظیر مې تیز و تجربه مې هم د بوډوالي و قارح الاقدامي او د اخ په شان دی هغه وس په شان دی مې حملې وکړي چې هغه بوډا وس خو جنګونو کې جنګېدلی ډېر هوښیار وي که نه نو ما سره عقل هم او شجاعت هم رسره و دواړه شیان رسره و طاقت د ځوانانو تجربه د بوډاګانو که نه خلک یې نو بیا څه کولی شي بیا هر څه ښه په مقابلې کولی شي جزا ځوان واستیل شي قارخ بوډا واس نه بصیرت نظر مې شی تیز والاقدام مخ ته کېدلم او بس ورتللم پې جزا خپله ونه څه کوي